الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو، دا ډیر یو مبارک محفل دی، مبارک غونډه ده او مبارک اجتماع ده. دا په دی وجه مبارک نه ده چې دی کې ما حاضری کړې ده، په دی وجه مبارک او منوره نه ده چې دی کې پلان کې مولوی صاحب حاضری کړې ده. دا په دی وجه مبارک او منوره ده چې د دې تعلق د قرآن کریم د الله د کلام سره دی، او کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام. رب العالمین زمونږ او ستاسو بادشاہ دی، د الله کلام زمونږ او ستاسو د ټولو کلامونو بادشاہ دی. نو قرآن کریم دا د الله کلام دی او دا د آقا فرمان دی او دا د محبوب کلام دی. نو ډیره مبارک میاشت او د تقدس میاشت او دا هغه میاشت چې دی کې قرآن کریم را نازل شوی دی. خپل قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا هغه میاشت چې دی کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته را نازل شوی دی. نو دا ډیره مبارک او د تقدس میاشت او ډیره د عزت میاشت او ډیره د برکت او د احترام میاشت. علماء لیکلی دي و یو مسلمان په گاون باندې یو مجوسی اوسېدو غیر مسلمه. نو غیر مسلمو باندې خو چونکې د رمضان روجی نشته دی، نو یو غیر مسلمه مجوسی د مسلمان په گاون اوسېدو. هغه میاش د رمضان رالاله، نو د هغه مجوسی زوی د رمضان المبارک میاش وا، او هغه مجوسی زوی د میاش د رمضان المبارک کې خوراک کو. نو دا مجوسی ورته وی دا پلاری اگر چې ما تا باندې روزه خو نه ده لازم نه ده فرض، خدا د مسلمانانو د تقدس میاشتا دی کې خوراک کول دا د مسلمان تقدس پیماله کول دی، او دا د مسلمان مسلمانی ته او د مسلمان ایمان ته ټیس رسول دی. اگر چې ما تا باندې لازم نه ده، خو ته په رمضان المبارک کې خوراک مکوه. هغه مجوسی راولګېد خپل زوی وراټو. علماء لیکلی دي وی هغه مجوسی وفات شو، نو یو گاونډي عالم بزرگ خوب کې اولید تپوس تیرکی د هغې مجوسی نه چې کله خوب کې اولید هغه مجوسی په جنت کې ګرځي. دا مسلمان گاونډي بزرگ تینا تپوس کی ته خو غیر مسلمه وي، ته څنګه نن جنت کې سیر و سیاحت کوي؟ هغه ورته وی زما د ایمان سبب
چې کله رمضان المبارک کې زما زوی خوراک کو او ما بچي اورټو چې دا د مسلمانانو د تقدس میاشتا، دا د مسلمانانو عزت په مال کول دي، دا د مسلمانانو ایمان ته ټیس رسول دي. چې کله می بچي ورټو اغه رټل می الله تقبل شول او دا اغه رټلو په نتیجه کې رب العالمین زما ایمان نصیب کړو. صرف د رمضان المبارک د تقدس خیال ساتلو، نه روزه نیولې ده، نه په روزه لازمه وا، صرف بچي اورټو ودا د تقدس یو میاشت. دا میاش ډیرو کم خلقو ته پلاس راځي، نه د معلومه چې آینده رمضان راځي او مونږ او تاسو به یو کبه نه یو، دا ختمونه به نصیب شي او کنه اخیر عشره به په نصیب کې وی او کنه وی. د دې یو منټ قیمتي دی، یو منټ، یو سکند قیمتي دی. افسوس خدا دی چې ما تا تراوی کوله او ما تا خپل امام او حافظ سے توینا کوله چې حافظ سے مونږ دی مقتدیان یو. دا میاش پلاس راغلی دا او آینده رمضان ګوره پته نه لګي. مولوی صاحب حافظ صاحب تراوی را لډیری په قلاره وکه ګوره سپته لګي چې آینده میاش پر باندې راشي او کنه آینده کال به پر رمضان کې یو کبه نه یو. دا ګوره اخیری تراویم دی، اسنه تراوی را لخرابی کی دا ستړیم ځای نشي. ګوره مونږ دی مقتدیان یو، مونږ له غنټه کې تراوی کا و حافظ صاحب په قلاره باندې قران لولا، یو حرف زئی تر سوا. مولوی صاحب قاری صاحب مال مقرا کا دا تحیات، مال مقرا کا دا درود شریف، مال مقرا کا دا ربنا ولک الحمد، مال قومرا کا مال جلسه کا کومان دا تراوی دي سیلاړ شي. د اختر د شپې نه خبرې، د اختر شپې ته سش پوي. تاسو نه تاسو کومه د اختر شپه د سش په ده، دا نوجوانان به ټول وي چې د بندارو شپه ده، ځکه چې خلک به کې چرګان حلالي او د اوس نه ولا چا انتظام کړی، چا چرګان اغوستي، چا ول چیلی اغوستي، سو کوی دا چرګانو شي نه دی، نو د بندارو شپه ده. تاسو کتابونه وګورئ چې د اختر شپې ته سنوم لیکلی چې دا د سش په ده. کتابونو کې لیکلي لیلة الجائزه، دا د انعام شپه ده، د انعام. دې کې به الله د تراو انعام مونږ لرا کوي، دې کې به مونږ له د روجو انعام راکړي. دا خو لیلة الجائزه ده، زما ستا د ګټې او د بیلات شپه ده. یا به ګټو یا به بیلو، یا به دا تراوی براله په مخ را پریدي، یا به وایي چې قبول دي ډېر په قلاره تراوی کړي دي. دا خو زما ستا د دغې شپه ده چې په دغې شپه به فیصله کیږي. زما ستا تراوی به بره اوسي فرشتې. رب العالمین ته وایي منځ مې دله راوړی د بندیانو. څنګه منځ دې راوړی دی؟ الله قومه او جلسه خو پکې نشته، نو قومه او جلسه خو د دریمو امامانو په نیس فرض ده، او زمون د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک کې واجب ده. نو فرشتونه به الله تپوس کی چې څنګه منځ دی راوړو. الله منځ به راوړو شل رکعات دي، خو ناقص می راوخی جوړی نیمګړي دي. قومه پکې نشته، جلسه پکې نشته، ربنا ولک الحمد پکې نو، د سبحاننا والد ولا اله غیرک پوری منځ پکې نو، درود شریف پکې نو، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا پکې نو. الله منځ می راوړی دی شل رکعات دي، خو ناقص می راوړي نیمګړي دي، نیمګړي. رب العالمین فرشتو ته وایي د زړې چیرړې په شکل کې راون غاړی او د مخ پې وولی واپس. ما د داسې تراوو څه ضرورت دی چې اپیسې 15 منټه تراوی امام اوږدوي، مقتدي بل جومات ته ګیر لګولی. دلته تراوی په قلاره کېږي، هلته تراوی په قلاره کېږي. د دې ځوانو نه څه پیدا ده؟ دا ځوانۍ الله څه له راکړي دي؟ 10 منټه زه تراوو کې زیات نشم ودرېدی. ستا ځواني ده، ته ځواني، ته د اختر په شپه په تمه تعالی به الله اجر درکوي. تم د تراوو د اجر په تمه چې ما ته به اجر میلاوي. نن لیلة الجائزه ده، د خپلو تراوو باندې نظر ور واچوه. د دې تراوو اجر به ته د الله نه غواړې.
او د اختر پشپ اختر پورز به ته خوشحالیږي عیدګاه ته به روانې نن به الله ماله اجر راکړي نن به الله به چاله ورکوي ابه چا تراوی کړي ابه چا قرآن اورولی هغه به چا ډېر په قلاره باندې د الله حمد ویلی هغه به چا ډېر په قلاره ښکلې تراوی کړي 20 رکعاته به یې کړي او ځان به یې پې ستړی کړی نن د هغې خلقو شپه دا ستا نه ده په ارام کښېنه دا ستا د هغې تراویح جایزه نه ده ننو دا د هغې انعام نه دی تا چې کومې تراویح کړي دي دا چې چا کړي دا د هغې خلقو شپه ده د رمضان المبارک میاشت رانه ایده په وتو شوله مونږ کې سوچ راغلی دی چې ما کې څه تبدیلي راغله په رمضان المبارک کې ما کې څه بدلون راغی ما کې څه انقلاب راغی رمضان المبارک د مشق میاشت په دې کې خلک په عبادت کې مشق کوي د شپې ودرېږي په تهجد پکې ډېر مه لګوه هسې شور کوي د شپې سړی په تهجد ودرېږي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا خو ما ته د هغوغه شپه د 3 ګنټې لا پاتې دی هسې اخیره عشره ده په قلاره مونځ وام د مانځه مشق کومه چې د قلارې مونځ سره عادت شم چې بیا په غیر رمضان کې په قلاره مونځ کومه دا خو د مشق میاشت ده دې کې خو ځان د عبادت سره د اشنا کولو میاشت ده تاسې چل کړی په رمضان المبارک تا کې څه تبدیلي راغلې ده نن 30مه روژه دا تېره شوله څه تبدیلي در پکې راغله چې رمضان المبارک نه مخکې نه وه اوس راغله څه طرز در پکې سیوا شوی دی صبر در پکې سیوا شوی دی عباداتو سره د شوق سیوا شوی دی نه روجو کې دی چېرته کمې راغلی دی کمې روجې دي صحیح نه دي نیولي معلومیږي دا د تراویح دي صحیح نه دي کړي ځکه خو تا کې تبدیلي رانلله نبی علیه السلام صحابو ته وی ای صحابو شهر الصبر وی دا د صبر میاشت شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت صحابو دې کې به تاسو همدردي زده کوئ دې کې به تاسو ورورولي زده کوئ دې کې به ته ګاونډګیري زده کوئ دې کې به ته رشتهداري زده کوئ دې کې به ته د مشر قدر زده کوئ دا خو د دې میاشت خو نه ده دا خو شهر المواسات دی دا د همدردۍ میاشت ده تا چا سره همدردي کړې د 14 روژې 30 روژې تېرې شوې یاد دیدی چې ستا په وړو باندې یا ستا په شربت چا روژه ماته کړې ده ذهن ته داسې راځي ځان له ذهن وګرځوه تو چېرته یو 2-3 روپو سامان دې چا راغستی دی دا څنګه همدردۍ میاشت ده دا څنګه شهر المواسات دی دا خو تا ته الله د فقیر احساس کوي تا یوه ورځ وی روژه ونیوله خوراک پې ونه کو ماښام څنګه دسی فقیران دی پکې چې 3 او 4 ورځې پې داسې په لوږه تېرېږي دا زه تا ته د هغې احساس کوم د هغې تپوس وکړه تا د فقراو تپوس په دې کې کړی دی تا د یتیمانان معلوم کړل د خپل کلي رمضان المبارک د دې میاشت ده چې ته پکې یتیمانان د خپل کلي معلوم کا ته پکې فقیران د خپل کلي معلوم کا ته پکې کونډې د خپل کلي معلومې کا دا پکې وګوره چې تا معلوم کړل او که نه څه ښېګړه دې ورسره وکړل او که نه پکار ده چې تا سره اوس د غریبانانو لست په روژه کې پروت وي تا له چا سره همدردي کړې تا ته یادېږي چې تا له چا سره همدردي کړې چا ته دې صبر کړی دی په رمضان المبارک کې دا دې چا ته ویلي چې دا د رمضان المبارک میاشت ده زه به صبر کومه زه به تا سره همدردي کومه میاشت رانه اسې په تېرېدو شوله اسې رانه میاشت لاړله عبسو کې تېره شوله او د هېڅ نه خبر نه شو تا پکې د قرآن څو ختمونه کړي امام شافعي صاحب د مکې نه مدینې ته روانو پیاده تلمه وی 14 ورځې مې سفر وکړو 14 پیرې مې پکې قرآن د الله کلام ختم کو 14 ورځې سفر او 14 پیرې د الله کلام قرآن مې پکې ختم کو آسان کار دی شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه لیکلي کشف الباری کې وی روژه راله ډېر شوق مې و دې روژه کې سړی د حافظانو ته وزیریږي وی کاش چې زم د قرآن حافظ وی روژه راله
وی ډیر زیریدم دی حافظانو ته. وی شروع می وکړله د ورځې به مې سپاره یادوله او ماسخوتن به مې په تراوو کې ویله. 29 ورځو کې مې قرآن یاد کو مې په تراوو کې واورو. مینه و مینه قرآن اسی آسان دی په روژه کې، خو ته خو ورته لاس که که نه داسې زر دا قرآن یادېږي په روژه کې چې ړه دې غواړي ډایرک دا قرآن دنده ړه ته ننوځي. خو تا د قرآن سره تعلق په روژه کې جوړ نه کو. تا په روژه کې قرآن لیدی دی؟ څو ختمه دې کړي دي؟ ما ته ووایه که نه څو پیرې دې قرآن ختم کو؟ د دې ځوانۍ دې څه زکات ورکو؟ رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جیل ته لاړ چې وایي که ترخواته ورسره جیل کې جیلي دی قرآن ولې نه ورځي؟ وی راځه چې قرآن درته شروع کم په جیل کې. شروع یې ورته وکړله، 15 سپارې ورته پوره کړلې. دې کې د رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د رهایې اډر راغی. وی حضرت د جیل له طرف نه رها شو، بار ورته شاګردان انتظار کوي چې اوس پر رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د جیل نه راوځي. شاګردان انتظار کوي او حضرت د جیل نه راونوت. تپوس د جیل د سپرډنټ نه بار شاګردان کې ولې زمونږ استاد راونوت؟ ورګه معلومات تی کومه زمونږ د طرفه خو هغه ته رهایي میلاو ده چې معلومات یې وکړل. رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ورته وایي ما یو جیلی ته قرآن شروع کړی دی په جیل کې 15 سپارې لا پاتې دي چې کله هغه ته 15 پارې ختمې کما په هغه ورځ زما شاګردانو ته ووایه دا به د رشید احمد گنگوهی د رهایۍ ورځ یو زه به هله د جیل نه وځم. تا چېرته چاته قرآن ویلی په دې روژه کې چې قرآن دله نه درځي کېنه چې قرآن درته وښیم؟ دا خو د قرآن میاشته کېنه روژه به لنډه کو، په دې قرآن به دا روژه لنډه کو 2-3 ګنټې دي لا. دا خو روغه شپه ده کېنه یو ټکی به درته وایم، یو ټکی یو سپاره خو به په روژه کې زده کړي که نه. نو روژه رانه لاړله، هېڅ تبدیلي رانه لله، همدردي رانه لله، صبر رانغې، ترس رانغې، هیڅ را پکې مرانل. او د رمضان المبارک میاشت رانه لاړه. قربان د صحابهونه یو قدم به په رمضان المبارک کې به یو مثل قایم کو، مثل. او مجلسونه زما ستاسو مجلسونه دي، کینو د یو بل سره مجلسونه شروع کو. دلته به اعتکاف ته ناست یو، دغلته به د اعتکاف نه راوځو دغه ځای کې به کینو. راځه لږ ستړي شو، لږ ګپ شپ به پکې ولیو، خاصي چل کو. په یو تن به خبره راوالي څه اعتکاف کیږي، څه عبادت دغلته کړی او دغلته یې لاس وینځو، بس په یو کس یې راواغسته خبره ختم. دا مجلس دی، مجلسونه د صحابه وو چې کله به مجلس وکړو صحابه وو اسمان نه به جبریل امین راغی وی رب العالمین راولېږلم ستاسو مجلس الله ته خوښ شو، الله راته وی چې زما د طرفه ورته هم دا ده ووایه په دې مجلس کې، د دې مجلس مې خوښ شو. صحابه خو به مجلس و، یو ورځ صحابه داسې ناست صحابه ناستی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ را پاسه وی پیغمبره درې خبرې مې ډېرې خوښې دي، وی درې خبرې مې ډېرې خوښې دي. نبی علیہ السلام ورته ابو بکر کومې درې خبرې دې ډېرې خوښې دي؟ وی تا ته کتل او پتا مال لګول او چې زما لور عایشه ستا په نکاح کې، دا درې خبرې ډېر خوند راکوي چې تا ته ګورم او پتا باندې مال لګوم او زما لور عایشه چې راته یاد شي چې زما لور د ستا په نکاح کې، دا درې خبرې ډېر خوند راکوي. الله ارمان پورا کو ارمان. د نبی علیہ السلام مخ ته کتل، الله ولا په غار ثور کې مقور کړله، 3 ورځې دي، د ابوبکر صدیق غیږ ده او د محبوب سر پکې پروت دی، ابوبکر صدیق ورته ګوري، ځان یې ترې موړ کړو. عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه وایي عجیبه تعبیر یې ترې کړی دی، وایي د نبی علیہ السلام مخ قرآن او ابوبکر صدیق قاری د قرآن. نبی علیہ السلام غیږ کې د نبی علیہ السلام سر پروتو، نو دا قرآن و عطاالله شاه بخاري وایي، او ابوبکر صدیق قاری د قرآن دی، مخ ته ګوري لګیا دی، کله د مخ کرخو ته ګوري، کله د پوزې دنګوالي ته ګوري، کله د سترګو غټوالي ته ګوري، کله د مخ رڼا ته ګوري، کله نورانیت ته ګوري. 3 ورځې پې وس وکړو، وس
عمر ورته وی ابو بکر دغه 3 شپو ورځو د نیکۍ دی راکا او زما د ټول عمر نیکۍ والا خو د غاری سو راغه 3 ورځې را وی عمر نه ورکوما ته خبرې هغې کې خو ما ته محبوب څنګه دعاګانې کړي نبی علیه السلام ورته وی ابو بکر ته چې را دنده کېدې دې غار ته ستا سره یو څادر و نن هغه څادر نشته دی وی هغه مې خس کو کچ کچ او دې سوړو کې مې کېښود چې هسې نه چې زهریله څیز راوځي او تا له ټک درنه کي خو ما خس کړی دی وی ښه څادر په هغې کې تلی وی هاو نبی علیه السلام چې دا خبره اورده یاره داسې دعا یې ورته وکړله که نه چې ابوبکر ډېر بختور وی نو ډېر بختور وی ځکه خو د پیغمبر په څنګ کې مدفنې اوس نبی علیه السلام وی اللهم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامه یا الله ابو بکر صدیق زما سره زما په درجه کې وګرځئ په ورځ د قیامت زما همره مقام ورله ورکړي الله ابو بکر له قدم یې کېښود قدم وی ستا مخ ته کتل وی په تا مال لګول یو ورځې جړل چا تپوس وکړ وی ته ولې جاړې ابوبکر ته وی زه واما چې زه نبی علیه السلام له مال ورکوم که نه حدیث کې راځي وی الید العلیا خیر من الید السفله ورکوونکې لاس غوره دی د اغستونکي نه نو زه چې پیغمبر له مال ورکوم نو هغه خو به علي لکه او زه ورکوونکی یم نو زه واما چې زما د پیغمبر سره د مال دومره ازادي پیدا شوې چې ورکړه او راکړه پکې نه وی خو چې راغستې لګولې چې ورکړه راکړه پکې نه وی چې زمونږ دومره د ازادي پیدا شوې د مال ځکه خو نبی علیه السلام وی په تمامو انبیاو جنت حرام دی چې څو پورې زه جنت ته نه یم تللی نبی علیه السلام وی الحمدلله زمونږ پیغمبر به ړومبې جنت ته ځي او په تمامو امتونو جنت حرام دی چې څو پورې زما امت نه تلی او زما په تمام امت جنت حرام دی چې څو پورې ابوبکر صدیق جنت ته نه تلی رضی الله تعالی عنه دا 3 خبرې ډېر خوند راکړي نو چې هغه دا 3 وکړي که نه نو نبی علیه السلام اول نبی علیه السلام 3 کړي وي زما 3 خوښې دي صحابه ورته وي حبب الی من دنیاکم ثلاث وی دا تاسو چې کومه دنیا کې اوسئ وی من دنیاکم ستاسو دنیا ده وی زمانه ده وی په دې کې زما 3 خبرې خوښې دي نبی علیه السلام وی پکار ده چې مونږ هغه خوښې کړو که نه صحابه ورته وی کومې 3 دي خوښې دي وی خوشبوی لګول دا مې ډېر خوښ دي بل نیکه بیبي مې ډېره خوښوي چې په نکاح کې د سړي نیکه بیبي دریم زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی ته چې ورته ودرېږي او دا تحیات پکې نه او دا غرب ادرس دي جوړ کړي دا د پیغمبر د سترګو یخوالی دی دا هغه مونځ دی چې کله وفات کېدو د زنکدن حالت یو د خولې نه دا الفاظ ختل وی الصلا زما امت د مانځه پابندي کوئ د مانځه پابندي نو وی خوشبوئی او نیک بیبی او د سترګو یخوالی په مانځه کې دی ته سوچو که دا ډېرې درنې خبرې دي په خوشبوئی سره ظاهري وجود معطر شي بدبویي ته ختم شي که نه وجود معطر شي او په بیبي سره د نیکې بیبي سره د سړي خیالات پاک شي غلط سوچونه یې لر شي نو ظاهري وجود په خوشبوئی سره پاک شي او خیالات په بیبي سره پاک شي او زړه په مانځه سره صفا شي نو سړی کامل انسان شي که نه نو خوشبوئی نیکه بیبي او زما د سترګو یخوالی هغه په مانځه کې دی وی دا 3 خبرې مې په غونډه دنیا کې خوښې دي یا ابوبکر صدیق راپاسېدی زما دغه 3 خوښې دي عمر راپاسېدی زما 3 خوښې دي نبی علیه السلام ورته عمر ستا کومې 3 خوښې دي وی امر بالمعروف خلقو ته د ښو خبرو حکم کول نهی عن المنکر خلق د بدو خبرو نه منع کول دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر او ساده لباس اغوستل چې ساده باده ګرځم وی دا 3 خبرې مې ډېرې خوښې دي خلقو ته د ښو خبرو حکم کول د بدو خبرو نه خلق منع کول او ساده لباس اغوستل وی دا 3 خبرې مې ډېرې خوښې او کړي ودیسي بیت المقدس لته وی بیت المقدس فتح کو په 22 لاک مربع میل حکومت کړی دی یو بوډای له راشن وړو په خپل دور حکومت کې وی بوډای راشن مې راوړو خو یو درخواست کوم څه درخواست کوي مونږ داسې وایو یو تصویر د لوباسه منو
یو د وړو تروړه ولا اوسي کونډې له ورکیو لس ولا تصویرانو باسي فیسبوک له ورکی دې وړو نه څه مطلب دی دا وړه دی په نالۍ کې واړوه په نالۍ کې واړوه سارو ته دا وړه واړوه چې ته پې داسې دی یو عزتمند د ښځې عزت لوټاو کې او په فیسبوکونو یې وګرځئ د دې وړو څه مطلب دی صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی پیغمبره اسلام مې ډېر خوښ دی یو کس راغی خو ما ته د زینا اجازت وکړه زینا نه نشم صبرېدی نبی علیه السلام ورته غلی شوې نشم صبرېدی د زینا نه وی اجازت راته وکړه نبی علیه السلام ورته وی دا ته دا غواړې چې ستا د مور سره څوک زینه وکړي وی نه وی دا غواړي چې د خور سره دې څوک زینه وکړي وی نه وی دا غواړي چې د لور سره دې څوک زینه وکړي وی نه وی دا ته چې د چا سره زینا کوي دا واوره دا به د چا مور یا دا به د چا خور یا دا به د چا لور دا زه چې تا ته وایم مه ګوره په موبایل لا تصویران ته وایې مولي صاحب ولې فیسبوک له تصویر ورکوو دا رنډی د تصویري ورکوو که نه زه واما مه وایې داسې خبره کیدای شي چې ستا په شان عزتمن روري چېرته کیدای شي چې ستا په شان عزتمن پلار یې ګورې مه کوه مه کوه دا تندر به ستا په سر یو ورځ ولګي ګورې مه کوه داسې یو تصویر به په ناخطۍ لاړ شي ګورې ته به نه خبر او ستا د کور یو تصویر به لاړ شي ګورې دا ته چې څنګه عزتمن شاید چې داسې عزتمن دا رور لري شاید چې داسې عزتمن پلار دام لري که نه د پلار او د رور خاطرې وکړه دې ته مه ګوره ته وایه بازار ته راوتې زه مه ګوره ورته وایي دا ولې په بازارونو کې ګرځي زه تا ته وامه د دې به مجبوري چېرته دا به د لوی خاندان ښځه خو خاوند به یې مړي چېرته او د بچو نفقه به یې په سر نه دا به راوتي په بازار کې به چېرته مزدوري کوي سپتال ته به روانې کور کې به یې نارینه نه مجبوري به یې کور کې به چېرته ستا په شان عزتمن رور لري ستا په شان عزتمن پلار به لري مه ګوره دې ته نظر مه کوه او بیا په روژه کې او ته دې ته نظرې کوي او د اختر په شپه به ته اجر غواړې د الله چې نبی علیه السلام ورته دا خبرې وکړې سړی بدل شو وایي دا لاس یې راله په دې ځای کېښود نبی علیه السلام چې په دې ځای راله وایي لاس کېښودو هغه وایي ما د نبی علیه السلام د لاس یخوالی دنده محسوس کو د مرګه پورې مې چېرته په زړه کې د زینا خیال نه دی راغلی د مرګه پورې دا د چا لاس و دا د چا لاس و دې پورې سونه درایي پې نه ولګولې هېڅ پورې نه ساده زما د محبوب یو ښکلی لاس عمرې ہوئی یو ډک تک سپین لاس ښکلې ډک ډک ورغه وي یو ډک ورغه وې راواغستو دلته یې کېښود ښځه وله راغله پیغمبره دا بچی مې دی لوی سړی شوی دی ګرځېدی زده کړو خبرې نشي کولی چاړه دی وی ښه یو روایت کې راځي وي ځوانۍ ته رسېدلی خبرې نشي کولی نبی علیه السلام ورته ویې لږې ما ته رادې خوا کتو چې رادې خوا شو نبی علیه السلام ورته وی من انا وی زه څوک یم هو هغې چاړه ته چې نبی علیه السلام تو کتل وی انت رسول الله وی ته خو د الله رسول یې مور ته وی بوی زمو د خبرې وکړې بس قیصه ختمه چاړه روغ شوې انت رسول الله ته خو د الله رسول یې باس وی د نن نه پخوا د ده ژبه وچلېدله دا چاړه نه دی دا روغ سړی دی یو صحابي و د نبی علیه الصلاة والسلام حج و یو یهودي وکړله ابو رافع یهودي د نبی علیه السلام توهین یې وکړو دا صحابي وی لاړم پسې ما چې زه به ژوندی یم او ته به د پیغمبر توهین کوې وی لاړم پسې چې وی لاړم د شپې مې پسې ځان بره بلډینګ ته وخېجو ماڼۍ ته د شپې مې سړي له ګزار را پرېښود او یې مړه مې کو کیسه مې ولا ختمه کړه خو چې وی راتلم نو د چت نه راتاو شوم نو خپه مې ماته شوله اډوکې مکمل مات په لاره په ګوډي شلتوب را روان یم د رسول الله مبارک مجلس ته رالم نبی علیه السلام ته مې سړي له خو مې کار ختم کو خو خپه مې ماته نه شوله خپه اډوکې خو مات دی وی نبی علیه السلام راته وی چې ابسط رجلکه دا خپلې داسې را خوره کتو وی دقه شان مې خوره کړله وی د دواړو جهانو سردار یې دقه شان ساده باده سپین ښکلی لاس وی داسې راخ کو زما په خپه وی چې خپه راټوله کړه وی خپه مې راټوله کړله وی زما د خپې د اډوکې پیون خلاصه کوي چې د مرګه پورې مې په هغې خپه بیا دړ نه و راغلی اډوکې پیون هم اخیستی دی بیا پې دړ هم نه دی راغلی په دې چا لاس راښکلی دی
دا دنیا ته یو استاد راغلی و، دا دنیا ته یو نماینده راغلی و، دا د هغې نماینده مسله ده، دا د هغې نماینده منبر دی، دا زمانه دی، دا د هغې نماینده میراث دی، دا د هغې نماینده مسله ده چې دنیا ته راغلی و. نو څنګه صحابه یې پاللي وو؟ نو مونږ وړه اوسو ښځې له تصویر وباسو، زه مو وباسه ظالمه دا تصویرو، دا به ډېره د اوچت خاندان ښځې، دې به ډېر ښایسته خاون و چېرته، د دې به یې د ویښته ویښته د عزت خیال ساتلی، خو د تقدیر فیصلې دي هغه به مړ شوي او دا مجبوره شوله نن د یوې وړو تروړې حاجت دی تا ته، تصویر تاله درکوي خو بچي نار دي. ته ولې دا غلط مطلب علي د مجبورۍ نه؟ دا ته ولې دا چل کوې؟ داسې الله نشي کولی دا ستا د عزتمند ښځه ته دا برداشت کوي چې دې له یوه تروړه څوک ورکړي او لس وله تصویران وباسي؟ دا ته برداشت کوې؟ ته ولې د بل دې ښځې ته په دې نظر نه ګورې چې دا د چا مور ده؟ دا تا کې ولې دا حیا په رمضان کې نه راځي؟ او تصویر به ولې وباسي فیسبوک له به یې ورکړي. زه خو هم دا وړه واړوه په نالۍ کې واړوه خو داسې ځای کې یې مه ورکوه. دا خو تا ګناه وګټله. دغې ښځې ډړنه اوس خبرې دا به هغه څنګه خوري ها چې لس تصویران په فیسبوک چلیدلي، دا به دا خوري څنګه ماښام؟ دې ته به د دې دا بچي څنګه لاس کوي؟ سبا به د دې دا بچي ته خلق څه وایي بار په معاشره کې؟ عمر رضی الله تعالی عنه راشن و، بیبي ته یې وغورځه، ورته وی یو درخواست کوم بیا ځمه. څه درخواست دی؟ تصویر ولې وباسي کو فیسبوک له به یې ورکوي؟ اوس په دې تپوس وکړو چې څه درخواست و؟ بوډۍ ورته وایي څه درخواست دی؟ وی راشن مې درته وغورځو، دا ستا حق و، خو د الله په خاطر زما په سر الله ته شکایت مه کوه. صرف کوړه ته دې څه درد رسېدلی، ما دا راشن لیټ کړی، دا ستا حق و، ما راوړو، خو الله ته ګورې د عمر په سر شکایت ونه کړي، زما په سر الله ته ونه وایي ګورې، نو الله به مې ونیسي ګورې. نو دا یو درخواست مې دی، شکایت مه کوه او دا وړه ستا حق دی. داسې د غریبانانو حمایت وکړه، دا د غریب خیال ساتل دي. دا خو غریب په شرمونو وشرمو د خپلې محلې، ستا روجه ده، ته به په دې روجه اجر غواړې. خلک را روان وی، یو سړی راغی وی د عمر ملاقات کوم، قربان وی د عمر ملاقات کوم. وی ټیک ده. مدینې منورې ته رانږدې شو، چې رانږدې شو نو ماښام شو، بیا کلي ته راونه رسېد. نو د کلي خوا ته دیره شو، وی شپه به وکم او سار به امیر المؤمنین ووینم. ښکلی وخت نو خلک به راغی وی امیر المؤمنین وینم. نو صحابه ورته وی یاره کوم ځای وی؟ یاره په جومات کې وګورئ. په جومات کې وی او که نه په جومات کې څه چل کوي؟ وی ولاړ به چېرته مونځ به کوي. دا خو عجیبه خبره ده، امیر المؤمنین وینم. قربان الله دې مونږ کې هم داسې سادګي پیدا کړي. قاسم نانوتي رحمت الله علیه د انګریز خلاف فتوا ورکړله چې دلته قلم تو کو قاسم نانوتوي الته په انګریز باندې ملک ګرځولی دی، ملک یو سړي په ملک ګرځولی دی. انګریز د گرفتارۍ دپاره راغی، وارنټ جاری شو، وی دا قاسم نانوتوي راونیسئ چې دی په یو قلم باندې انګریز تاوي. نو چې پولیس راله نو معلومات کول محلې ته یې رالل، نو جومات ته یې دنده لاړلو. وی که دلته وګورو هلته اوس یو کس لګیا دی صفایي کوي. دوی وی زره دې صفایه والا به تپوس وکړو چې قاسم نانوتوي خو به یې نه لیدلی. نو هغه چې لاړ دا صفایه والا په خپله قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دی جومات صفا کوي. نو دا د چا یقین راته چې د هغه قلم په انګریز ملک تاوي، هغه به لګي نو جومات په صفا کوي. نو یقین یې پم نه راته چې دا قاسم نانوتوي رحمت الله. ورته وایي تا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نه دی لیدلی؟ نو دی وایي چې اوس څه چلو کومه دروغ هم نشم ویلی، که رښتیا وایم نو ګرفتار به مې نقصان به د هغې ځای نه لږ رادېخوا شو. ورته وایي اب یها کړی دی، اوس دلته ولاړو. هغوی وایي چې دلته خوا وشو جی پسې ووتو قاسم نانوتي رحمت الله علیه ته کور ته الله دې مونږ کې داسې سادګي او اخلاص پیدا کي. جومات به یې صفا کوو، خو چې د جومات په کونه کې به کېناستو قلم به یې راواغست، په انګریز به یې ملک وګرځو. ملک د قاسم نانوتوي یو قلم د شیخ الهند یوی نظریې په انګریز ملک ګرځولی دی. نو عمر رضی الله تعالی عنه ملاقات لوي زما.
نو اوس دې ماښام شو پې نو دې دیره شو. اوس عمر رضی الله تعالی عنه راوتېرې د قوم حالات معلومې نو په ده راغی څه کوې میلمه د امیر المؤمنین ملاقات لزمه ښه ناوخته دی سار به ملاقات کوم وی صحیح ده امیر المؤمنین ملاقات لزی وی او وی که څه خدمتي که نه اوس فی الحال د شپې چې هغه درله وکړم سار به د امیر المؤمنین ملاقات وکړي وی او خدمت خو مې شته وی څه خدمت دی وی اوس دلته دیره شومه بیبي مې د را سره ملاقات له راغلی ما او په دې کې مې بیبي حامله ده د بچي د پیدایش ټیم یې راغی نو اوس خو مسافر یم د دې د خدمت اوس ضرورت دی د خیمه کې را سره بیبي ده وی ته کښېنه زه راځم کور ته لاړ خپلې بیبي ته یې ور وټکو پکار ده اخو 22 لاک مربع میل باندې حکومت کو یو نوکره به یې راپاسولی و که نه د یو فقیر ورته به یې غږ کړی و که نه یو فقیره به یې رالیږلې و که نه چې ورشه بیبي ته یې غږ وکړو یې راپاسه بیبي ورته وی خیر دی وی د یو میلمه دی د هغه سره بیبي ده ته به یې د ښځې خدمت وکړې او زه به یې د نارینه خدمت وکړم ډېره ښه موقع ده زه خاصې په دې نیت ګرځېدم چې د قوم د رعیت څه خیال وساتم او موقع میلو شوله بیبي راپاسوله وی ځان سره د بچي د پیدایش مطابق سامان راواله ورته وی ټیک ده یو راوایغستو چې رالله نو بیبي ته وایي ته دنده لاړه شه او زه چې بار څه خدمت مدمت نو هغه ما ته بار وایه زه به هغه کوم بیبي ورته وی ټیک ده بیبي ورته وی ته پکې اور بل که څه به پکې پخولو به هر صورت وي ته پکې اور بل که اوس عمر رضی الله تعالی عنه بار اور بل کړی میلمه وایي زه ورته کله هم چې اوبه راواله کله ورته یو کار خیمه موقع مې مونتی ده کلیوال سړی مونتی دی خدمت پې کوي وایي زه څه نه خبروم چې امیر المؤمنین دی په 22 لاک مربع میل چې حکومت کې هغه هستي مې خواته ناسته ده ای دلته په منبر ناست دی لښکر یې لیږلی دی په بل ملک کې تلی دی جهاد کوي هلته پې دشمن د شاره طرفه ورغی عمر دلته ناست دی په منبر ناست دی خلقو ته تقریر کوي هر تقریر په منځ کې وایي یا ساریه الجبل الجبل ساریه د هغه کوم لښکر چې لیږلی او د هغه د امیر نوم ساریه و صحابه وایي دا دې څه وایي ناست دلته دی لښکر بل ملک ته تلی دی او دلته عمر وایي یا ساریه الجبل اے ساریه غر ته وګوره دشمن درغی هوا د دې ځای نه د عمر آواز اوچت کو هلته بل ملک ته د ساریه غوږو ته راغی وی یا ساریه الجبل ساریه چې شاته وکتل دشمن را روانو اوخود پسې د دشمن مقابله یې وکړل دا څوک دا رسېدلی و ته وایي عقل مې دا خبرې نه مني مولي صاحب زه هم دا عقل دې راغونډ که او د ځان سره یې په جیب کې کېږدوه ستا د عقل هېڅ اعتبار نشته کله چې د عقل او د وحي ټکر راشي دا عقل د کور سنبال کېږدوه وحي وی دی ته چې ستا عقل به نه مني دین دا په عقل نه دی دا په وحي دی ته وایي دا مې نه مني عقل زه هم زر ته دینه بله ناشنا کوم نو بیا د سره نه مني نو به عقل به دین نه قیاس کوي قلار به کښېني قلار چې څه د پیغمبر احادیث هغه به کوي صحابي سالن پوخ کړی و بیزه نبی علیه السلام وله راغی ماله ته یو ولی راکه دا مخکې ولی به یې خوښو جو هغه وله ورکو جو وی خوړ وی بل تې راکه هغه وله بل ورکو نبی علیه السلام به دا ولی ډېر خوښو تاسو چېرته خطا نه شئ چې بیزه لاله کوي که نه چم ګاونډ کې معالم یې غلطې را مخکې ولی وړی وه یاره د پیغمبر به خوښو ما د خپله یو مقتدي او پیره دوه راوړي وروسته کوامه یو یې راوړو یو ځل چې کاته پسې بل راوړو ما زه به دې دوو سره کومه څه لکه یو مې بیا خپله نورو ګاونډیانو له ولېږو ما دې دوو سره به څه کومه سار مې عکس ولید مې دا داسې چل کړی و ما ته وی خو تا یو ورځ په منبر وی چې د نبی علیه السلام به دا مخکې ولې خوښو وی مونږ بیزا لاړه کړه کور مې مشوره وکړه چې دا دواړه ولیدې نن مولي صاحب له لیږو دواړه یې ما له راولېږل نبی علیه السلام وخوړو وی بل ولی راکه هغه ورته پیغمبره د بیزي څو ولي خو یې دوه ولي نو نبی علیه السلام ورته وی که تا دا خبره نه وې کړې نو تا به لاسکو او ولې به راوتو تا به لاسکو ولې به راوتو وی تا د وحي جواب په عقل سره وکړو ما سره وحي د زه پیغمبر ما ته عقل استعمالوي دا عقل د کور سنبال کېده کو د دین په یوه مسله دې شکي
وای چې مولوي صاحب دا مې عقل نه اخلي، زه هم عقل دې لرې کوه د مخې نه. دا عقل اخلي. نجاشي بادشاه په کوم ځای کې اوسېدو؟ په حبشو کې، او مړ شو. نبی علیہ السلام صحابه ته وی دا غره جنازې څوک نشته، وی نیت تړی الله اکبر. پیغمبر خو په حبشو کې مړ دی، الته دی نجاشي بادشاه، او ته دلته الله اکبر وی تړی نیت. صحابه نیت تړو. نبی علیہ السلام جنازه وکړه، ته نشي کولی وره ته وای مړی بنی زبوم چې الله اکبر. نه، د جنازې په شرایطو کې، فرائضو کې، بارني فرائض چې ورته که مونږ شرایط وایو، په هغې کې یو شرط دا دی چې د مړي لاش په حاضري، که د مړي لاش حاضر نه و جنازه نه کیږي. نبی علیہ السلام کړې ده، ته به یې نه کوې، هغه کړې ده. اوس چې د اخبار کې راشي غیبانه جنازه وشوه، لیدلې مې داسې سیاسي جنازه ده او دا شرعي جنازه نه ده، ځان له دې کوي جنازه نه ده، او که دوی ورته جنازې وایي جو وایي دي ورته، خو دا جنازه نه ده. نبی علیہ السلام چې جنازې نه فارغ شو، صحابه ته وی ای صحابه دا زما معجزه وه چې کله ما وی الله اکبر، الله ټولې پردې هټو کړلې، ما د نجاشي بادشاه لاش د الله اکبر سره لیدو چې زما مخې ته پروت. دا عقل اخلي؟ دا به ډېرې خبرې ستا عقل نه اخلي، ستا عقل دې نه اخلي، وایي منمه یې. دا د عقل اخلي چې یوه شپه کې اسمان ته خیجه، امامانو په بیت المقدس کې امامتي کوه، او اسمان ته ځو د یو پیغمبر سره ملاقات کوه، او بیا چې سار رڼا خیږي نو بیا واپس راځه. دا عقل اخلي؟ دا به ستا عقل نه اخلي. امام بخاری وګوره، بخاری شریف وګوره، فی الیقظة بروحه وجسده. بهر صورت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خبره مې کوله، وی اوس دې مال خدمت کې اسماته څه پته ده چې داغه په 22 لاک مربع میل چې حکومت کی داغه دی. وی دې کې دندې نه چې ښځه راووتله، وی چې امیر المؤمنین مبارک شه د مرګري دې زوی وشو، هې په ما راپې ولګېد چې دې ښځې خو یو نوم واغستو چې امیر المؤمنین مبارک شه د مرګري دې زوی وشو. اوهو، امیر المؤمنین عمر مې خواته ولاړ دی، وی رپې را باندې ولګېد. عمر سمدستي غاړه راکړله، مه یارېږه ته ولې رپې؟ مې عمره بې ادبي مې کړې ده، ما معاف که معافي غواړم، غلطي رانه شوې ده. ما د امیر المؤمنین د ښځې نه خدمت واغستو، ما د امیر المؤمنین نه خدمت واغستو. وی ما ته وی چې مخه پکېږه، دا د چا کلی دی، دا د چا کلی دی، مونږ د چا شاګردان یو، زمونږ چا تربیت کړی دی، مونږ ته چا خونه کړې ده، مونږ ته چا تعلیم را کړی دی. مونږ ته دا تعلیم دی چې غریب ځان سره ونیسي، مونږ ته دا تعلیم دی چې غریب ځان سره ونیسي. نبی علیہ السلام بار ته وتلی یو ورځ، قافله را روانه وه، صحابو به سړي ته مخامخي ما پشان شه ما پشان. تقریر ته به په دې کې حاجت نه و، مونږ ولې ځان په تقریر ستړی کو؟ مثل را سره شته نه چې چاته وښیو چې د پشان شنو، یو تقریر کو ټیم پې ډېر لګي. نبی علیہ السلام بار ته وتلی، یوه قافله را روانه وه مدینې منورې ته، هم د نبی علیہ السلام ملاقات له راتله. نبی علیہ السلام چې بار ته ووته، قافله یې ولیدله، یو اس یې ورسره ولید نو ډېر یې خوښ شو. وی دا اس په ما نه را خرڅوئ؟ ورته ولې نه؟ وی دومره کجوري به درکړم او دا اس ماله راکړئ. بیه وشول، چې بیه ورسره ختمه کړه نو نبی علیہ السلام ورته وی دا پورې کلی نه دی، د کجورو کلی. وی دا زما کلی دی مدینه منوره، وی دقې کې به درله دا کجوري بیا درکړم. اوس خو زه په چکر راوتی ما سره خو شته نه. وی صحیح ده که نه؟ بیه وشوله. چې بیه وشوله نو چې نبی علیہ السلام ترې رخصت شو که نه، نو دا یو بل ته وی تا پیژندو؟ نو بل وی نه. بل ته وی تا پیژندو؟ نو وی نه. نو وی داسې څوک بیه کوي چې پیژني نه او څیز هم قرض پاتې شي. اوس به مونږ په کجورو پسې کوم ځای ګرځو؟ داسې بیې څوک کوي؟ دوی دا خبرې کوي. خیمه کې ورسره د سردار ښځه ده، هغې پې د دندې نه غږ وکړو، وی سیوایي خبرې مه کوئ او تاسو ته به کجوري په ټیم را رسیږي، بس مه مشغولیږئ سیوا. وی ولې؟ تا پیژندو؟ وی ما پیژنده نه، خو چې تاسو سره کله خبرې کولې که نه، اوس تاسو دا بیه کېده، ما یې اواز واورېدو، ما وی لګینم چې دا څنګه انسان دی. وی چې ما دا خیمه داسې کړله ومې لید که نه؟ وی ما یو ځل مخ لیدلی دی،
خو زما د الله په ذات قسم چې دا مخ د دروغجن مخ نه و. قیسې به نه کوئ، خبرې مه کوئ. دې کې صحابي راغی چې پلان کې څوک دی؟ مونږ وی پلان کې وی چې هو دا د کجوري والا، وی چې هو دا کجوري سیوا والا. مونږ وی دا سیوا د څه؟ وی چې نبی علیه السلام راته وی چې دا میلمانه دي که نه اکرام یې وکړئ. وی ښه وی رالو مدینې منورې ته. اوس دې ته پته نشته چې دا نبی علیه السلام دی. رالل مدینې ته، صحابو ته وی تاسو هغه پیغمبر کوم ځای دی؟ مونږ د هغه په ملاقات په غرض راغلي یو. وی خو مسجد نبوي کې دی، ورشئ وی نه. چې رالل مسجد نبوي ته رادننه شو، نبی علیه السلام په منبر ناست تقریر کوي، یو بل ته وایي دا هغه بیې والا نه دی مونږ سره چې داسې هغه بیه کړې. ولې نه؟ صحابو ته وی دا هغه دی هغه مونږ سره چې بیه کړې وه. وی او دا هغه دی. وی چې دا هغه دی که نه مونږ سره بیه کړې وه. بغیر د تقریر اورېدو نه مونږ ټولې قبیلې ایمان راوړی دی. مونږ ټولې قبیلې ایمان راوړی. بس 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 مونږ ایمان راوړی دی. ایمان مونږ ټولې قبیلې ایمان راوړی. د ده تقریر ته حاجت نشته. مونږ بله ورځ د ده بیه لیدلې ده. بیه نو ما تا کو ډېر تقریر وکړو. نسوارۍ کې بیې لیدلې دي. بیې څنګه روانې دي؟ ورشه ته. د مزدور سره م رویه لیدلې ده. د دیاړیمار سره تاسو نن سبا رویه لیدلې ده. د فقیرانو سره م رویه لیدلې ده. په رمضان المبارک کې یو نایک تلی په فقیر پسې چې فقیره بار ته راوځه، ستانه زه د کور کرایه سولمه 3000. دا د رمضان میاشت ده، دا د همدردۍ میاشت ده. خیر دی ته په دې میاشت کې کرایه 1500 راکړه. دا 1500 ستا د بچو شولې ځان له پې اختر له جامې واله. دا شته دی چېرته؟ دا چا وکړل دلته؟ دیاړیمار به دیاړي وکړي او ده به ترې پیسې نیولي. غریب به پسې چکرې لګي، روژه په خوله زو رازه زو رازه زو رازه او د دې پیسې نیولي. ما ته څومره عجیبه کار کو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي و. د چې به مونځ وکړو ډایرکټ په د جومات نه ووت. نبی علیه السلام یو ورځ کېنه وی ته ولې ډایرکټ د جومات نه وځې؟ لږې سارېږه که نه؟ وی پیغمبره یره ده را سره. زما سره خواته د یو یهودي کور دی، د هغه کجوره ولاړه ده په کور کې. نو څانګه یې زمونږ کره راغلې ده. نو د شپې هوا وچلېږي، هواګانې د کجورو نه کجوري درتاوي شي. نو که زه دلته لیټ کېږم زه هم هسې نه چې زما بچي هغه کجوري وخوري. نو یو ورځ لاړم، بچي مې کجوره راغستې وه، په خوله کې وه او ما پسې ګوته دنده کړله. مایي بچیا دا کجوره ارتا وکه، هسې نه چې د قیامت ورځ یو زه الله ته پیښ شم چې دا ډاکو دی، د زوی د یهودي د کجوري نه کجوره خوړلې وه. ما سره دا فکر دی. نو ځکه زر ځمه چې هغه کجوري زر راغونډې کړم چې زما بچي چېرته ونه خوري. او د خولې نه مې وله کجوره رایستلې ده چې د قیامت په ورځ چېرته زه د الله مخې ته ډاکو پیش نشم. زوی کجوره خوري او زه ډاکو پیش نشم. او تاله هغه مزدوري کړې ده او تا ته پیسې نیولي. تاله خو د ډاکو د پاسه بل نوم پکار دی. ډاکو خو راکوټې نوم دی. تاله خو چې د ډاکو د پاسه بل نوم کېښودلی چې د هغه حق ته خورې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا خبره وسوري. هغه نبی علیه السلام ته دا خبره کوي، ډایرکټ لاړ په یهودي پسې، کجوري پیسې ورله ورکړې او ټوله کجوره یې راوړله. وی هو دا ستا بچو ته وقف ته خورئ یې ځان له. هغه یهودي خبر شو چې داسې چلو شو. نو دا خو داسې ماجرا وشوله او د به خپل بچي د کجوري نه کنټرولول. د ابوبکر صدیق په مخ کې خبره وکړل، هغه ولا کجوره ستانه واغسته. یهودي ټول کور خلق راجمع کو راغې د نبی علیه السلام خواته. وی مونږ ټولو ته په یو ځای ایمان ووایو چې ایمان راوړو. قصه ختمه ده. وی ایمان راوړو. دا ستاسو رویه ده. صحابه دا رویه وه. نبی علیه الصلاة والسلام بار ته ووته، یوه بوډۍ وه، کډه یې بار کړې ده، کډه وړمه. نبی علیه السلام ورته چېرته ځې؟ وی دا کلی یې پرېږدمه. نو ولې کلی یې پرېږدې؟ وی دې کلي کې یو سړی راوتی دی او محمد نوم یې دی، خلق بېدینه کوي. وی د پلار نیکه دین نه ټول خلق واړو، نو یره ده را سره چې بېدینه مې نه کړي. اوس هم تاسو وایئ د مولانو نوې نوې مسلې شروع کړې. نه هېڅ مسلې هم نوې نشته. هغه زړې مسلې دي، هغه زاړه کتابونه مونږ ګورو، هېڅ مسلې هم نوې نشته. خلق نوې کېږي جو خود به خود به نوې نوې مسلې. پخوا به سړی راغی عالم ته به خواته کېناستو، د اتحیات په شکل کې او عالم ته به مولي صاحب د مسلې تپوس کو. اوس خو آسان کار دی، کړنګ په ټلیفون باندې به تپوس وکړي، میسج
په میسج کې به ماله جواب راولېږه وایس میسج. دا خو یقینو کې چې د علماو ته دعاګانې کوئ ښه ډېره ښه رویه در سره ساتي. وایس میسج به تو کې زه به په منبر کې ولاړ یم په مانځه ټیم به تاسو دا سوچ کړئ دې ټیم کې به دی آرام خو نه کوي دې ټیم کې به د طبیعت برابري چې زه دا وایس میسج کوم د مسلې د یو د عالم د طبیعت خیال هم ساتلی د پیغمبر تر دی عباس رضی الله تعالی عنه آل رسول دی یو صحابیو عالم صحابیو پاغه پسې راغی د مسلې تپوس یې کو. اوس عالم اوده دی کعب احبار اوده دی دی ورته بار ناست دی دی ناس 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 هغه چې راویښ شو رووت چې بار ته رووته ورته وی ته خو آل رسول نه ته خو عباس ته ولې زما دروازه کې تا زما را دروازه رسې ډبوله نه ماته دا دروازه به دې ډبولې و ته خو آل رسول ته خو د پیغمبر ترې تا ولې دومره انتظار کو. ما د پیغمبر نه اورېدلي دي چې بانډچیان به رالو نبی علیه السلام ته به دروازې وټکولې نو الله په قرآن کې وی که دوی صبر کړی وي او دا پیغمبر ورته راوتی وي نو ډېره ښه به وه. نو د عالم مثالم د پیغمبري په قوم کې ما صبر کو چې ته راوځي نو ما ته به مسله بیان کړي. آل رسول دا چل کوي او ما تا خو کړنګ تیو باسو دغې طرف هغه مسله راولیږي. بهر صورت په دغې درلم جواب درکو سړی دغه درته م وایو هېڅ مسله م نشته خو د علماو بد م وایه دا بدخوا خلق نه دی نه بدې درله کړي دي نه به درله وکړي. علما بد کوي. دا بچی چې د حافظ قرآن دی د حفظ کم ځای کړی کلپاڼی مدرسه کې که نه ښه کلپاڼی مدرسه کې کړی مدرسه ده هلته تاسو به لیدلي د فضل حکیم مولي صاحب د مدرسه ده دی اوس علم کوي اوله درجه زمونږ په مدرسه کې وي زما سره دی دا اوس زمونږ شاګرد دی دویمه درجه وي تپوس ته وکړه 2 کاله کې درته مولي صاحب چېرته غلطه خونه کړې ده دی درته ویلي چې د پلار خبره مه منه دی درته ویلي چې د مور خبره مه منه دی درته ویلي چې د مشر رور خبره مه منه وایي غلطه خونه یې درته کړې مونږ چاته غلطې خونې نه کوو وایي چې خلق بېدینه کوي او ورته ټیک ده نه سړي ته خبرې عجیبه خبرې را یادې شي خبره یو کس د بل کس تپوس کړی چې دا قبر پخول څنګه دي قبر پخول ورته پوخا جایز و اوس دا مولي صاحب نوی راغلی دی علاقې ته دی نوي نوي مسلې کوي وي د ده نه تپوس کوي که اوس جایز ناجایز پوخا جایز و اوس دی نوي مسلې کوي نو ما ته پوره پته نه لګي وي د ده نه تپوس کوي صحیح دی چې پوخا جایز بیا خو اوس هم جایز. نبی علیه السلام هغې بوډۍ ته وایي ته څه کوې وی دې کلي کې یو سړی راوتی دی وی خلق بېدینه کوي نو وی دا علاقه ورته پرېږدمه چې د پلار نیکه دین رانه وانخلي. اوس نبی علیه السلام پوهېږي چې دا ما یادوي مونږ ته به داسې خبره څوک وکړي بیا به رانه روغ خلاص شي که نور هم هېڅ بس نه یو ځای کې خو بې تقریر پیټ کړو که نه که نور هېڅ بند نه راځي دا منبر خو به راته میلو شي که نه د دې علماو دا بعضې خلق به دې بیرېږي وي ډېر ورته څه نه همدې د جمعې په تقریر کې بیا سړی یادوي. بهر صورت علما ستاسو رازدار خلق دی رازدار یقین وکا ستاسو را سره دومره رازونه پراته دي که مونږ راز پاش کول شروع کړه دا ټول خلق په دسي په یو بل کې مونږ له به یو ورور راشي مولي صاحب دسي دسي چل کوم ورته هم لږ صبر وکړه بل به بل ټیم مانځه پسې مې کینې مولي صاحب بس دا سړی پرېږدم نورو نه زه د هغه خبرې دته نه کوم او د دغه دته نه کوم زه هغه ته هم هغه مشر دی خو ستا باره کې ډېرې ښکلې خبرې کوي ته ولې د هغه بد وایې نو زه در روغې کوم روغې مونږ ستاسو د راز خاوندان یو د راز ستاسو رازونه هم سینو کې سنبال کړي دي ستاسو رازدار یو رازدار. مونږ د علمای دیوبند په نقش قدم چلیږو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره یو سړي 1,70,000 دراهم قرض یې سړی مړ شو نو بچی نابالغ و 1,70,000 دراهم صبر یې وکړو چې بچی بالغان شول 1,70,000 دراهم یې وړلو بچو ته وی دا ستاسو د پلار امانتو د اوسه پورې مې ځکه پټ ساتلی و چې تاسو ماشومان وې که ما ښکاره کړی وې خلقو به درله مال ضایع کړی هو دا والی دا ستاسو امانت دی ما سره چې د امانت انشاءالله 28 به درله الوات ته رسوم انشاءالله. نو دا کلی پرېږدمه وي دین به رانه بېدینه به مې نبي علیه السلام ورته ټیک ده نو وی دا پند درته اوچت کمه وی اوچت یې که راته
چې پاڼې ورته اوچت کو نو نه یې شوړی. نبی علیه السلام ورته زه دې سره اوسمه وی ښه خوبۍ وي. نبی علیه السلام اوس درست پړ په اوږه کړی دی بوډۍ د ده د وجې نه کلی پرېږدي. ګوره اوس زما د آقا اخلاقو ته ګوره، زما د محبوب اخلاقو ته ګوره. اوس چې کله ځای ته یې بوډۍ ورسوله که نه، بوډۍ ته وایي زما، بوډۍ ورته وایي زی به خو ما ته به نوم اخلي. وی نه نوم خو درته نه اخلم. مسله جوړه شوه. بوډۍ وی نوم راته ځکه واله چې ما نه به د دې کلي خلق تپوس کوي چې تا دا پورې کلی ولې پرېښود. زه به ورته وامه چې هلته یو سړی راوتی و چې نوم یې محمد و، خلق یې بېدینه کو، نو ما ځکه دا کلی پرېښی. نو د دې علاقې خلق به هغې سړي ته خیري کوي او د علاقې والا ته به هم خیري کوي. وی به چې دا خو ډېر عجیبه خلق و. زه به ورته وامه چې ټولې علاقې ته خیري مه کوئ. یو سړی پکې ډېر ښه سړی و، ما ته یې پڼ راوړی و، د هغه دا نوم دی نو هغه ته پکې دعا کوئ خیر دی، نو یې نوم دې راته واله. نبی علیه السلام ورته وویل ابۍ زما نوم خو محمد دی. ټول وایي صلی الله علیه وسلم، زما نوم خو محمد دی صلی الله علیه وسلم. بوډۍ وایي هغه ما ته چې خلق وایي چې خلق بېدینه کوي او ابۍ اقه سړی ما هغه خلق چې بېدینه کومه. وی که ته خلق بېدینه کوي نو اول بېدینه زه خوشحاله یم. ما ته کلمه شهادت وایه، ما ته کلمه شهادت وایه، کلمه وایه چې ایمان راوړم چې ته خلق بېدینه کوي. فتح مکه وشوله، 10,000 صحابه ورسره دي او راغی مکې ته. کافرانو کورونه بند کړل، کورونه، ځکه هغه خلق دی پکې چې لرې پې غورځولي، هغه خلق دی پکې چې داسې نبی علیه السلام نیولی وي لور دې طلاقه، لور دې طلاقه، لور دې طلاقه. وی اوس پسې چل کوي، ورونه یې بند کړل، ماشومان یې ولېږل. وی تاسو معلومات وکئ چې نن د چا په کور به ورځي اول، نن به د چا ښځې اول سرتورئ چې د سړي سره 10,000 صحابه او سړي د کلي نه هغه ایستلی او لوڼه یې وله طلاقې کړي او لرې یې پې غورځولي، نو سړی به ترې بدله نه علي. نو وی چې نن به د چا په کور ورځي، ورونه یې کلک کړي او نارینه دنده ناست او ماشومان او زنانه په چودونو کې تماشې کوي. ماشومانو ته وی خو ډېر شی ټیم وشو چې راننوتي دي او د چا خو بېعزتي ونه شوه، مونږ خو سرتوره زنانه ونه لیدله، تاسو ورشئ څه چللی. ماشومان رالو، زنانه ورته ویه خو مسجد نبوي ته راغی او 10,000 صحابه ورسره او ودرېد په مسجد نبوي کې او یې ړومبې تقریر یې دا وکړو چې لا تسریب علیکم اليوم، نن ورځ چې چا زمونږ سره څه کړي هغه ټول معاف دي او هېڅ چا ته به مونږ څه نه وایو. وی د هغه خو ړومبۍ کلمه دا وه. او یې اوس څه کوي؟ وی تورې ښه ښکلې بندې ایښې دي، اذان له د بیت الله نه طواف کوي، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. اخو د بیت الله نه طواف کوي. وی ښه ټول رالل او په ډلو ډلو به راتلل او نبی علیه السلام ته وی ایمان راته کلمه وایه، کلمه کلمه چې ایمان راوړو. زما پیغمبر دا اخلاق په قوم کې خواره کړي دي، قوم ته دا اخلاق خواره کړي دي. به هر صورت خبرې به نیمګړې پاتې شي، هغه درې خبرې وې کو بل ځای د تقریر مقرره له سبا بله ورځ کې دغه خبرې به درته بیا پوره کم، ځکه دا د هر صحابي درې خبرې د عمر دی رضی الله تعالی عنه، 3 د علي رضی الله تعالی عنه دي، 3 د عثمان رضی الله تعالی عنه دي، 3 بیا جبرئیل امین کړي دي، 3 بیا د اسمان نه رب العالمین را لېږلي دي. که ژوند و انشاءالله بل ځای مقرره له نو د صحابه او دغه مجلس په درته بیا بل ځای مکمل کم.